الله مې دې قسم دې وکړم چې کوم انسان کې تقوا رااله کوم انسان کې د الله خوف رااله الله رب العزت هغه باندې ټول نعمتونه کولاوي غیب خزانه ته الله رب العزت کولاوي چې کله تا کې تقوا موجود اصل زموږ امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کمال تقوا یو داسې الله رب العزت هغه ته پاکي ورکړی و او داسې ښکلې زندګي ورکړې وه د هغه تقوا د وجې نه الله رب العزت دومره نعمتونه درته ورکړي چې یو خاص فضل پې الله کړی و صرف د دې د وجې نه چې ده کې الله خوف موجود و ده کې د الله یېره یو ورځ ولې یو سړی راغی امام ابو حنیفه ته وایي زما چیغۍ ورکه ده ما ته حل وښیه څه وکړمه نو ده ورته څه خبرې وکړې تاسې داسې وکړه چې هغه سړی لاړې نو خپل یو خادم یې رنګ وکړو وایي دلته راشه وایي د چینۍ عمر څومره وي هغه ته وایي چینۍ دومره وخت ژوندی وي او دې نه پس بیا خپله مړه کېږي د دې ډېر عمر دومره وي نو معلومات یې وکړو یا 15 کاله او یا 10 کاله امام ابو حنیفه صاحب څه کوي 10 کاله پورې به امام ابو حنیفه صاحب د بازار نه د چینۍ غوښه نه اخیستله د دې وجې نه که چېرې هغه چینۍ چا په دې قصابي خرڅه کړې وي او هغه زما دې ته تقوا وایي نو چې یو صحیح انسان دومره احتیاط کوي د حرامو نه ځان بچوي حالانکې هغه د دې مکلف نه دی چې دومره احتیاط وکړي غلا بل چا کړې ده خرڅه کړې بل څه ده لیکن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په تقوا باندې کمال برسېدلی یو ورځ لمر ته ولاړ دی لمر ته تیز لمر ته یو سړی ولرالی امام صاحب ولې لمر ته ولاړ یې دومره تیز لمر دی وایي د چا انتظار کومه وایي چې انتظار کوه خو دا دومره غټ دیوال دی او دې دیوال سوري ته ودرېږه د امام ابو حنیفه صاحب ورته څه وایي وایي د دې دیوال مالک چې دی را کم کور والا دله ما قرض پیسې ورکړي دي او که چېرې دې دیوال سوري ته زه ودرېږم داسې نه چې هغه قرض حساب په ما باندې سود باندې حساب نه شي نو ځکه د دې دیوال سوري ته نه ودرېږم لمر ته ودرېږم دې ته خوف ویلی شي او دې ته تقوا ویلی شي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته اے ایمان والو الله رب العزت نه ویریږه او داسې ویریږه څنګه چې د الله رب العزت نه د یېرې حق